الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له لا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب أمراض قلوبنا وقرة أعيننا وروح أرواحنا وسندنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة الغرب الغربان وهم خير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله مولانا العظيم وبلغناه رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام ډیرو قدرمنو عزتمندو مسلمانانو ورونو، تاسو د وړاندې د قرآن عظیم الشان یو آیت کریمه ما تلاوت کو. الله رب العزت ما غوندې ګناهګار سیاکار ته لږ وخت مختصر الفاظو کې د صحیح وینا تاسو ته صحیح اورېدو او بیا موږ ټولو ته صحیح د عمل کولو توفیق دې را نصیب کړي. محترمو، د الله رب العزت په دې کارخانه کې، د دنیا په دې کارخانه کې چې الله ذوالجلال دا څومره څه پیدا کړي، دا بې مطلبه نه دي، دا عبث نه دي، دا ټول الله تعالی د یو مقصد دپاره پیدا کړي دي. د بعضې څیزونو په هغه مقصد باندې موږ پوهیږو او د بعضې په هغې نه پوهیږو. چې کوم باندې پوهیږو نو پوهیږو، چې کوم باندې نه پوهیږو نو دا موږ نه پوهیږو. په دې کې الله خیر اچولی. لکه مثال زهریله څیزونه الله پیدا کړي دي، نو اوس په دې موږ نه پوهیږو چې دې کې څه خیر دی، نو دې کې خیر شته خو موږ نه پوهیږو. الله تعالی پکې لوی خیر اچولی. که دې معاشره کې او په دې ماحول کې دا زهریله څیزونه نه وي، دا لړمانان، دا ماران، نور د زهر والا څیزونه، دا مچای څه چې دي، نو که چېرې دا په دې ماحول کې نه وي نو دا آب و هوا به ډېره زیاته ګنده شي او بیا په دې هوا کې، په دې کې، په دې ماحول کې پاتې کېدل، ژوندي پاتې کېدل به ډېر ګران شي. دغه شان دي دا ونې بوټي دي، د کمال نه ډک دي، الله تعالی بې مطلبه نه دي پیدا کړي. خو دا ټوله دنیا چې الله رب العزت پیدا کړې ده، نو یو خاص کار لی پیدا کړې ده، یو مقصد لی پیدا کړې ده. او دا دنیا آباده ده چې هغه هر یو شی خپل کار کوي. که هغه نور دی نو خپل کار کوي، که سپوږمۍ ده نو خپل کار کوي، که هوا ده، که ورځ ده، که شپه ده، که تیاره ده، که رڼا ده، که ځناور دي، که غرونه دي، سمندرونه دي، ځنګلونه دي. یاره خو چې څه دي، نو چې کوم کار الله پیدا کړي دي نو هغه کار هغه خپل جاری ساتي. نو چې جاری ساتي نو دنیا آباده ده. که دې کې یو شی ولګي خپل کار پرېږدي نو دنیا بروانېږي. د دنیا دا بیلنس چې دومره برابر دی، دا جړکېږي نه، دا خوځېږي نه، دا ځمکه. دا هم الله رب العزت په دې کې څه کمال ایښی دی. الله وایي په دې باندې ما وجعلنا، الله تعالی فرمایي یو ځای کې چې ما دا غرونه پیدا کړي دي او تا دا چې دی میخونه دي. دا په دې ځمکه الله تعالی میخونه ټکوالي دي. اوس که دا غرونه مثال په طور د دې ځمکې نه لرې شي نو دا ځمکه او بیا خوځي را خوځي. نو الله تعالی داسې کړي چې غرونه د لرې کېدو نه دي. که دا ټوله دنیا لګیا ده، یو غر په ټوله څوره زمانو کې یو غر نشي لرې کولی. الله تعالی دومره پیدا کړي دي. نو عزتمندو دغه شانتې هر یو شی خپل کار کوي. نو دنیا آباده ده. دا دومره څه چې الله تعالی پیدا کړي دي، د دې نه مطلب څه دی؟ خامخا دې نه به څه مطلب وي. یو کور چې یو سړی جوړ کړي او په هغې کې دوره انتظامات وکړي، چې هغې کې فرشونه وکړي، په هغې کې بلپونه ولګوي، په هغې کې قالین خور کړي، په هغې کې فومونه کېږدي، هغې له رنګ روغن وکړي، هغې کې ټیلونه ولګوي، چې څومره پیسه ډېره خرچه کړي، وایي چې ډېر ښکلی شي، ډېر سوتره شي، ډېر پکې سهولت وي. نو دې مطلب څه دی چې دومره ښکلی شي دا کور؟ د دې مطلب دا چې په دې کې او بیا زه اوسېږم نو ما ته به سکون وي، ما ته به مزه وي، زه به پکې خوشحاله یم. نو دا ځان دپاره کوي. نو الله چې دا دومره ښکلې دنیا جوړه کړه، دومره ښایسته جوړه کړه چې په دې کې سندرۍ جوړې کړې، په دې کې چینې جوړې کړې، په دې کې سمندر پیدا کړه، سمندرونه دي، سیندونه دي، غرونه دي، ځنګلونه دي، ونې بوټي دي، ابشارونه دي او ښکلې ښکلې چینې دي.
نو الله تعالی سله پیدا کړه دومره ښایسته کړه نو دا سله الله به پکې اوسېږي نه الله رب العزت خو پکې نه اوسېږي الله خو د دې نه منزه دی پاک دی نو دا الله تعالی چاله پیدا کړه الله رب العزت وایي بنده دا مې تاله پیدا کړه دې کې به ته اوسېږي دې کې به ته خوند اخلې مزه به اخلې دې کې به ته سکون حاصلې او که چېرې دا څیزونه نه نو د بنده پاتې کېدل به پکې ګران وي نو الله تعالی ولا هر څه پیدا کړل نو چې بنده الله دا دنیا دومره ښکلې جوړه کړه نو دا بنده څه دپاره دی چې الله تعالی ورباندې دومره زیات مهربان دی چې دا اسمانونه هر څه دی انسان له جوړ کړه د انسان اخر دی د څه دپاره دی چې دی دومره قیمتي دی چې دله دومره انتظاماتو شو دله دومره انتظاماتو شو دومره دته سهولتونه دغه وشو نو اخر دی څه کار کوي چې دی دومره دته انتظام وشو دی د څه دپاره دی دی خوراک لري د اسکاک لري دی بچو پیدا کول لري دی خوندونو مزو اخیستلو له پیدا دی دی څه دپاره دی نو عزتمندو الله رب العزت فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما دې پیدا کړي دا پیریان او دا انسانان الا ليعبدون مگر دې لپاره چې دوی به زما عبادت کوي الا ليعبدون دوی به زما توحید مني دوی به زما بندگان وي دوی به زما عبادت کوي دوی به زما سره محبت کوي زما تابعدار به وي ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون زما د دوی نه اراده د رزق نه ده چې دوی به ګنې رزق ګټي او رزق به لټوي رزق به پیدا کوي ځان لا یا نور خلقو لا ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله ذو الجلال فرمایي رزق خود ما ذمہ ده رزق خود ما ذمہ ده چې ما پیدا کړی نو زه به رزق در کوم او داسې رزق به در کوم ان الله هو الرزاق الله دا ندی فرمایلی چې ان الله هو الرازق الله رازق دی الله وینا رازق نه رزاق ذات یما دا چې رزق بدر کوما چې ډیر پریمانه رزق بدر کوم ډیر زیات بدر کوما دومره څه بدر کوم چې تبه نشي خلاصولې مخلوق که هر څومره سخته شو خلق ماړه دی هر څومره الله تعالی سیزونه ډیر کړل میوې څومره ډېرې کړې الله چې مخلوق ډېر شنو میوې ورته ډېرې شوې چې مخلوق ډېر شنو اوړه او دانې ورته الله ډېر کړل چې مخلوق ډېر شنو اوبه ورته ډېرې شوې په ټول کلي کې به چېرته یو ځای یا بل ځای په ځای به کویانو دا زنانه به تلې ماښام کې مازدیګر کې او اوبه به یې راچلولې او چې مخلوق ډېر شو کور په کور کې کوی شو او داسې کوی شو چې ځای هم نه ده نیولې بس یو موږی دې ښخ کړی که ورسره څاروی هم تړې نه وتړه اوبه هم ترې راوباسه نه پلیتېږي نه ورته ګندګي ځي نه ورته چېرته پچې پرېوځي نه ورته څه ځي ښه پاک صفا داسې پاکې اوبه چې دا اړو شک پکې نشته الله تعالی چې څومره مخلوق ډېرېږي دومره سره الله ذوالجلال هغه رزق هم ډېروي د خدای قدرتونه دي د الله تعالی خزانې دي د کوی چې اوبه وباسي بسیار شي رحمان بابا وایي څومره چې مخلوق ډېر استعمالوي دومره الله تعالی ډېر را پیدا کوي چې څومره ډېر استعمالیږي دومره ډېر را پیدا کېږي چې کله د اوسپنې ضرورت ډېر شو نو الله تعالی سمه ډېره کړه چې ګاډي او هر څه د اوسپنې شو او آبادۍ د اوسپنې شوې دروازې د اوسپنې شوې او کړکۍ د اوسپنې شوې یاره خو هغه کټونه هم د اوسپنې شو هغه هر یو شی د اوسپنې شو نو الله تعالی اوسپنه هم دومره ډېره کړه چې د خلاصي نه ده بهرحال خو الله ذوالجلال هر څه ډېر کړل الله وایي زه رازق نه زه رزاق ذات یم یو شی ورکوونکی یو شی سم ورکوونکی سم ډېر بې حسابه ورکوونکی الله ذوالجلال فرمایي زه رزاق ذات یم در کوم به سم به در کوم ډېر به در کوم د رزق ذمہ داري خو زما ده نو ته مې څه پیدا کړې رزق پیدا کول رزق ګټلو له وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الله فرمایي هیڅ یو زنده سر داسې نشته چې د هغه د رزق ذمه زما نه ده اخیستې چې زنده سر دی او ساه اخلي
او خوراک کوي نو الله وایي غم ما سره دی زه به ورکوم. داسې څیزونه دي چې هغه د ورځې دومره خوراک کوي چې د انسان د عقل نه بهر دی. په دې سمندر کې الله داسې څیزونه پیدا کړي دي روزمره الله رب العزت هغوی ته هغه خوراک ورکوي. الله تعالی رزاق ذات دی. دغه سوچ د سره پرېږدئ. خپل ځان ته وګوره چې زه دا غم بس کا، دا فکر بس کا، دا غم واخله چې زه سله پیدا یم، زه به څه کوم. رزق لا نه رزق خو ذمه الله ده، اوبه الله تعالی ذمه ده، جامې دا د الله ذوالجلال ذمه ده. الله رب العزت وایي زه به درکوم. باقي که ته مستی کې نه د مستا ذمه داري الله نه ده اخیستې. که ته وایې چې ماله به دوره دنیا راکوي چې زه به پې شرابونه څکم، زه به پې دا قسم نشې کوم، زه به پې دا ټوله شپه ګرځم او بدماشۍ به پې کوم، اجړاګان به ګډوم، دا به کوم، دغه الله رب العزت بیا به هم درکوي. خو هغه ستا نقصان دی. الله تعالی چې تا ته د کوم شي ضرورت دی به درکوي. ته وایې بیا کار کسب ته څه ضرورت دی؟ دا کار کسب هم یو طریقه ده، دا هم یو عبادت دی. الله تعالی پکې خیر او برکت اچولی دی. نو داسې نه ده چې دا بې مطلبه کار دی. په دې کار کې هم لوی خیر دی. بهرحال محترمو، هر څه الله انسان له پیدا کړل. د انسان الله ذوالجلال څه له پیدا کړ؟ الله رب العزت انسان خپل عبادت له پیدا کړ. عبادت څه ته وایي؟ عبادت تابعدارۍ ته وایي، عبادت منلو ته وایي. تپوس نه کول او منل دې ته عبادت ویلی شي. بس دا کار ځان دا کار وکړه ته وایي ښه جي څه له وکړه، دې کې څه مطلب دی، د دې څه فایده ده، دا تپوس ته نه کوې، خو ځان دا کار وکړه ته وایي ښه جي. دې ته عبادت ویلی. عبد غلام ته وایي، مرئی ته وایي، خادم ته وایي. الله تعالی دې بندګان ته څه ویلي؟ عباد الله. یا ایها الناس اعبدوا ربکم. وخلقو د الله عبادت کوي، د الله عبودیت اختیار کوي، د الله بندګي کوي، د خدای غلام ځان وګڼه، د الله عجز فقیر بنده ځان وګڼه. لوی ځان کې مه راوله، تکبر مه کوه، او خدای سره رښتینی مه کوه چې دا سله او دا سله او دا سله، دا خبرې مه کوه. الله وایي مونځ وکړه ښه جي سله وکړم، چې ویې کړم نو خدای تا ته به په دې څه میلاو شي او دې کې به څه چلو شي. دا کیسې مه کوه. خو الله وایي مونځ کوه ښه جي. الله وایي روژه ونیسه، ته دا وایه ښه جي سله ونیسم او خدای لږه تنده په ځان تېره کړم نو څه فایده به وشي. کیسې مه کو. خو الله وایي وکړه، ته وایه ښه جي. الله وایي زکات ورکړه، بس ښه جي. الله وایي حج وکړه، نو ته وایه یاره چې هلته لاړ شم او چکر یې لګوم او په دې صفا مروه کې او عرفات ته ځم، مزدلفې او منا ته ځم، عرفات ته ځم او نو دا څه مطلب د دې چغو سورو د دې منډو تړلو. الله وایي کیسې مه کو. ته زما عبد یې، که زما عبد یې او زما غلام یې نو خو بس بیا منل کوه. او که نه چرې یو سړی دی نو بازار ته لړ نو غلام یې واغسته. پخوا به غلامان وو، اوس نشته. نو غلام یې واغسته نو را روان یې کړ. نو په لاره باندې چې راولي نو دې ته ویلی شي د الله ذوالجلال تابعداري او غلامي، چې نه ته خپله خوښه کوې نو دا غلامي نه ده، دا ځان له پلارتوب دی. موږ د خدای پکې الله ذوالجلال یو ځای کې فرمایي وایي او خلکو تاسو فقیران یئ، الله انتم الفقراء، تاسو فقیران یې د الله ذوالجلال او الله هو الغني. الله ذوالجلال غني ذات دی، بې پروا ذات دی. الله ذوالجلال هیڅ چاته په هېڅ کې محتاج نه دی او ټول مخلوق الله رب العزت ته په هر څه کې محتاج دی. داسې کم شی دی چې موږ الله ته نه یو محتاجه. په خوراک کې محتاجه، په څښاک کې محتاجه، په اغوستو کې محتاجه، په خوب راتلو کې الله ته محتاجه، په خوب بوتلو کې الله ته محتاجه. که چېرې الله ذوالجلال فرمایي دا شپه مې در باندې جعل الليل علیکم اللیل سرمدا، که چېرې دا شپه مې در باندې اوږده کړه نو خدای پاک وایي څوک به در باندې سبا کړي. که چېرې دا ورځ مې در باندې اوږده کړه څوک ته چې در باندې به شپه راولي. او قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، که دا اوبه مې په ښکته بوتلې څوک ده چې اوبه به دله درکړي. که چېرې الله ذوالجلال وایي نه زرغونم، الله رب العزت اوس مثال باران بند کړی ځکه نه څوک خو د یو څاڅکي ووایي که نه یو سپر طاقت دی ځان ته څه وایي څه کولی شي. محترمو موږ د خدای فقیران یو، موږ د خدای جزان یو او عبادت وایي دې ته چې د الله ذوالجلال بندګي به کوې. د شپې به الله ته پاڅېدل غواړي، ښه خوراک دې وکړه، ښه څښاک دې وکړه، ښه نرمه بستره دې ځان ته وغوړوله، بېغمه پکې وده شوې
او بالکل په ډډه باندې نه وړې ته څنګه عبادت ګزار شوې ته څنګه الله ذوالجلال عابد بنده جوړ شوې سهار بیا پاڅېدې او مونځ دې ونه کړ تکه شان په پلیته خوله دې یا خوراک څښاک وکړه د خدای نعمتونه دې بیا استعمال کړه روان شوې ته څنګه الله ذوالجلال عبد او بنده شوې حضرت ابراهیم ادهم رحمت الله علیه دا د بلخ بادشاه بلخ یو علاقه ده ډېر زبردسته لویه علاقه ده دی د بلخ بادشاه د شپې اوده دی خپل شاهي محل ته وردننه شه او دته شاهي محل دی شاهي کمره ده شاهي بستره ده شاهي لباس دی د غټو خلکو هر څه بدل وي د غریبانانو خلکو هر څه د غریبۍ وي د غټو خلکو هر څه د غټوالي او د غریب سړي بسترې ته وګوره او د یو مالدار سړي بسترې ته وګوره د غریب سړي یو کټ ته وګوره او د یو مالدار سړي کټ ته وګوره د غریب سړي د جامې ته وګوره او د یو مالدار سړي جامې ته وګوره چې پکې ګرونجه راشي نو هغه یې زر وباسي وایي دی کې ګرونجه ده بیا یې بدله کړي غریب سړی دی د سر ورته ډویسري ورکوي نه غریب دی کولی نه شي نو عزتمندو آخو شاهي لباس کې په شاهي بستره باندې او ډېر په نیازبینتوب کې په خپله بستره باندې اوده دی ډډې لګولې ده او خوب ورله اوده شوی نه دی ویښ دی او داسې پر کاله کې دی او په یو ښه سور کې دی ښه خوند کې دی ښه مزه کې دی خوشحاله دی په چت باندې څوک ګرځي د باندې دی داسې پوه شه چې یاره په دې چت خو څوک ګرځي اوړي راوړي په قدمونو باندې پوه شه نو دا آواز وکوي څوک دی چې په دې چت باندې دا عمل ګرځي نو د چت نه ول آواز راغی د کوټې د پاسه ورته وایي زه کاروان یم کاروان څوک ورته کاروان وایي څوک ورته ساروان وایي وایي زه ساروان یم کاروان یم اوښان رانه روک شوي دي نو هغې پسې ګرځم دلته راغلی یم نو د وخاندلو ته عجیبه سړی څه کم عقل سړی اوښان چې چا نه روک شي نو هغه د بادشاه د محل د پاسه په کوټه باندې ګوري اوښ په کوټه باندې ملاویږي چې بنده نه روک شي که اوښ به چاته په ځنګل کې ګوري چاته په یو دشته به یې ګوري پټو کې به یې ګوري یا په چاته غرونو کې به یې ګوري دغه نه چې زمیندار نه چې څاروی روک شي خره ترې وتښتي څاروی ترې وتښتي نو هغه د کوټې د پاسه ګوري که هغه چاته بیا په خوشو دشتو کې په غرونو ګوري چاته په پټو کې به یې ګوري نو وایي ته څنګه کم عقل سړی چې ته دغه ګورې نو دغه د پاسې ګورې اوښان ګورې د چت د پاسه بیا د بادشاه د محل ته چت د پاسې ګورې هغه وله بره نه آواز ورکړو ته بادشاه څنګه چې اوښان د چت د پاسه نه ملاویږي دکه شان د الله مینه محبت په رحمونو بسترو کې نه ملاوي ته الله ګوري د الله مینه ګوري په نرمو بسترو کې ګوري اوښ په چت ملاویږي نه ملاویږي نو د الله مینه به څنګه په نرمو بسترو کې ملاو شي د دې دپاره خو به دا نرمه بستره پرېښودل غواړي په دې توره شپه کې به پاڅېدل غواړي په دې یخو اوبو به اودس کول غواړي او بیا به په دې یخ ساړه کې الله ته ودرېدل غواړي او بیا به الله ذوالجلال ته په ډرک ډرک جړېدل غواړي نو بیا به الله موندل غواړي ما ویل تا ته به په کومه لار در رسم ما ویل تا ته به په کومه لار در رسم دې ویل سري کړه ګریوان په لیونو کې ما ویل پل ته د صراط مې وار خطا دی ما ویل پل ته د صراط مې وار خطا دی دې ویل لاس به درکوم پورې وتو کې ما ویل زه به دې په کم کم ځای کې ګورم ما ویل زه به دې په کم کم ځای کې ګورم دې ویل تل تهجد په تورو شپو کې الله ګوري ته د الله بندګي کې ته د خدای بندې او الله غوښتل غواړي د الله محبت غواړي د الله مینه غواړي یا رب بیا به شپه کې پاڅېدل غواړي الله ته به ودرېدل غواړي
الله ته به جړېدل غواړي، الله به ته بیا خپل ځان درکړي. نو ابراهیم یا ادهم ته چې دا آواز ملاو شو، دا څوکو نه، دا کاروان نه و، دا غیبانه مخلوقو پرشتې وې چې د هغه د هدایت دپاره الله پاک راواستولې. بس هغه غوندې راپاڅېده او ځان ته وایي ابراهیمه په نرمو بسترو خوبونه کې او الله ګوري، الله حاصله الله ملاویږي، خو داسې په اسانه هم نه ملاویږي. هېڅ شی محترمه په اسانه نه ملاویږي. کم کار دی چې هغه داسې په خوشحالی په اسانه ملاویږي. رزق چې ملاویږي الله بېشکه ورکوي، ښه مړی به دی، خو خامخا به سکول غواړي. کچھ کرنے کے لیے کچھ کو نہ پڑتا ہے، کچھ کونے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. د حاصلېدو دپاره د څه کامیابۍ دپاره به سکول پکاري چې الله پکار دی، د الله پیغمبر پکار دی، نو څه به ځان ستړی کې. ابراهیم نه ادهم صاحب راپاڅېده، شاهي لباس یې لرې کړ، تاج د سر نه واغست او داسې کته یې کېښود او هغه دغه یې چاته حواله کړه، ډیوټي چاته حواله کړه. وی دا شی سنبال کا، دا شاهي سنبال کا، او زه دغه وم چې لاړم، بس ملنګي اختیار کړه. لاړ دې نفس ته وی نفسه ډېرې مزې دې چاڼ کړي دي، ډېر خوندونه دې اغوستي دي، ډېرې مړې مړې خوراکونه دې کړي دي، اوس به لږې سختې ته ځان نیسې. نو خوراک یې بس که، خوراک یې د کسته نه کو، هغه مجاهده شروع کړه او ځان سره پس خپل نفس ته لږه سزا ورکوله، زور یې ورکو چې ډېر به وږه شه. نو دا نفس به ورته په ژړا شه، کله کله به ورته داسې متصور غونته شه، خبرې به ورسره باقاعده وکړې، ابراهیمه ډېر زیاتې را سره کوي، تا خو زه د لوږې نه تباه کړم. ده به ورته وایي نفسه ډېرې مزې دې کړي دي، اوس په سخته برداشت کوې چې ډېر زیات به څو ورځې به تېرې شه، څه به یې ونه خوړل او بلکل د لوږې نه به کور وکر شه. نو بس په غر کې به یې لرګي راغونډ کړل، پنډ به یې وتړه، مکې معظمې ته تللی او بیا مکې معظمې بازار ته به راغې، هغه به یې خرڅ کړل. چې هغه به یې خرڅ کړل، اول ته به کوم غریبانان فقیران میلاو شو، هغه به بیا هغوی د هغه پیسې ورکړې او خپلې به ځان بیا وږی پرېښود. نو دې نفس به ورته بیا وي تا دا پنډ د دې دپاره راړو، ما خو زه خو نن خوشحاله وم چې تا پیسې وګټلې، نن به د خوراک څه وکړې، نو موږ ماله به څه راکړې، نو تا خو بیا ځان وږی پرېښودو. نو یو ورځ حج دی، یو سړی راغلی دی، د بلخ نه راغلی دی، یو ښکلی ځوان دی، او چې ویې کتل ابراهیم ادهم رحمت الله علیه پنډ په سر دی د لرګو او د مکې په بازار کې را روان دی. هغه هلک چې هسې وکتل، دی وپېژنده، یاره دا خو ابراهیم صاحب دی، دا خو ابراهیم ادهم صاحب دی. او ورته وایي ابراهیم ته خو زمونږ بادشاه وي، ته خو زمونږ، تا شاهي پرېښوده، تا هغه مزې پرېښودې، هغه شاهي لباس دې لرې کو، هغه په شاهي اس باندې ګرځېدل دې ختم کړل، هغه نیازبینتوب ګرځېدل، د نیازبینتوب خبرې، د نیازبینتوب خوبونه او هغه دومره قیمتي خوراکونه هر څه یې لرې کړل. څومره کمکه دی او داسې یو کار دی او داسې غریبي دی او داسې فقیري دی اختیار کړه چې اوس په خپل سر باندې چته ستا سر او په دې باندې لرګو پنډ، په دې سر خو به شاهي تاج پروت و، په دې اوس د لرګو پنډ پروت دی، تا ولې دې داسې وکړل؟ ابراهیم صاحب ورته هسې وکتل، پنډ یې په سر دی، په دې سم لاس یې هغه پنډه ګزار ورکړ، ورته یې وی بادشاهي خو ما ته اوس میلاو شوه چې داسې هغه پنډ یې ګزار ورکړه، لرګو پنډ دی، هغه ټول لرګي د سرو زرو نه جوړ شو، سره زر ته جوړ شو، د سرو زرو پنډ ته جوړ شو. نو هغه ورته وایي بادشاهي ما ته اوس میلاو شوه، بادشاهي د فقیرانو په دعا شي، زه رحمان هله بادشاه شوم چې ګدا شوم، اوس ما ته فقیر میلاو شوه، ما ته خو اوس کمال میلاو شو. داسې یو ځل د سیند په غاړه ناست دی، یو سړی دی چې ده په ځای باندې اوس هغه بادشاه دی، شاهي اس باندې سور دی، داسې ګرځي چکر لګوي، چې ته په لاره کې ویې کتل دی ناست دی او کین ګنډي، کین دا مشران پېژني، دا اوسني کشران به ځکه نه پېژني چې اوس خو د کشرانو نه پښتو ګډه وډه شو، پښتو وله نه ورځي. داسې په خوله باندې مونږ پښتانه وو، چغې وه مونږ پښتانه او مونږ پښتانه، خو د پښتو که د یو تپوس چا نه وکړه د هلکان نه چې پلانې شه څه ته وایي، یقین وکړه که بیا ورله جواب ورشي. یو ملګري نه مې تپوس وکړه که نه، ما ورته وایم دا سټکوری څه ته وایي، هغه ما ته ووایه چې زه پښتون یم که نه، دا سټکوری پښتو کې څه ته وایي،
نو هغه ما ته وایي جي سټکوره خو بس سټکوري ته وایي نو ما دا څه شی دی دا سټکوره څه شی دی لکه وی څه خبر یو خلک وایي بس سټکوره شي او ښځه هم چې خیرې کوي تا خدای سټکوره کا ته سټکوره شي خو نور خو زم نه پېژنم ما ته وایي چې ته راته ووایه چې سټکوره څه ته وایي ما زه اوس ما نه تپوس کړی زه به یې ته وضاحت هم وکړم سټکورې هغه ته وایي چې لرګی به یې انغري ته کېښوده غونډ د توت لرګی هغه به بلېده چاپېره نه بل شو اخر کې به غوټې ځای پاتې شو تشې غوټې او هغه به اخري کې بیا بس یو غونډ تا به د سپي سر پروت دی بلیږي نرې نرې نو هغې ته به یې سټکورې وي نو ما سټکورې دکې ته وایي وی ښه نو پښتو موږ له نه راځي خو داسې په نوم باندې پښتانه پاتې دي کشرانو نه ورځي دی ټول انګرېزی پسې شو بس صرف د اغیارو ژبه ښه زده کړه د اغیارو ژبه زده کړه خو خپله خو مه یې روګره تا نه خپله هېره شوه زموږ پښتو ټوله اوس د انګرېزیانو ډکه شوه چېرته به انګریزي د پښتو نه ډکه نه شي دغه کمال نه چې ته نه زده کړې دا کمال دی چې پردی ژبه زده کړې دا کمال دی خو چې د زده کړه نو هغه په خپله ژبه کې دوره مه استعمالوي یا که دوږه ټکې د پېژندګلو دپاره خیر دی خو داسې مستقل هم نه نو دی ناست دی نو کین ګنډي کین نو کین تاسو به دا کشران به نه پېژني کین دی ملنګانو په دې اوږه باندې راچولی داسې یو غټه کمبل غوندي او د دنیا ټوټې پکې لګېدلي چته چې ټوټه یو چته دی چته ټوټه مومي د کپړه مومي کپډېرانې مومي راوي دا کین کې او پلاني ځای کې او سوري کې بادام ولګوم نو هغې ته ویلی شي کین نو هغې کې هر وخت د ګنډلو کاري که ته بس کې نه نو هغه نه خلاصېږي لکه کین دی نو هغه کله خلاصېږي نو دی ناست ابراهیم ادهم صاحب کین ګنډي لګیا دی پکې ګنډ کوي د سیند په غاړه ناست دی نو دا بادشاه چې داسې ورسره خواته ورسېد هغه چې ده په دی اوس بادشاه دی ده په سیټ باندې ناست دی نو هغه ورته داسې بره په اس سور دی ورته ابراهیمه دا تاسو وکړه بادشاهي دې پرېښوده ملنګي دې اختیار کړه کین ګنډي چېته ستا ګوتې او چېته کین ګنډل نو هغه ورته وایي ما خو بادشاهي اوس ومونده ما ته خو بادشاهي اوس میلاو شوه در اوسه پورې په یو څو کسانو زما بادشاهي وه په لږو خلکو زما بادشاهي وه بادشاهي ما ته اوس میلاو شوه وی څنګه نو هغه ستنې داسې ویسته او اوبو ته یې وروغورځوله ورته وی دا د اوبو دې خلکو ته ووایه چې ما له راوباسي نو هغه ورته وایي دا به څنګه راوباسي وی ته بادشاه نو ستا خبره به ومني که نه هغه ورته زما خبره نه مني ورته وی دا ښه زه به ورته ووایم نو دی یوازې وله ورکوي د اوبو مخلوقه دا ما له ستن راکوي ستن نو چې لږ ساعت پس کتل نو میان سر داسې اوبو سر له راغلي دي هر مۍ په خوله کې د سرو زرو ستن ده داسې را روان دی نو دی ورته وایي نه ما له د سرو زرو ستنې نه دي په کار ما له خپله ستن په کار ده چې کومه ما دې سیند ته غورځولې اوبو ته نو هغه یې سرونه ښکته کړل او هغه ستنې د خولې نه غورځولې او یو مۍ یې راوچت شو هغه یو ستنې نیولې ده داسې راړه ده ترې راواغسته ورته وایي بادشاه زه یم که بادشاه ته نو رقه دنیا نه بتمزیق دینینا بادشاه زه یم که بادشاه ته بادشاهي خو ما ته میلاو شوه نو عزتمندو دې ته ویلی شي عبادت چې ته 100% د الله ذوالجلال د احکاماتو تابعدار شي موږ دا نه وایو چې ګنې موږ د ابراهیم نه ادهم د تاسو او موږ ټول ابراهیم نه ادهم جوړ شو هغه کمال ته رسېدلی خلکو هغه په عبادت کې هغه اعلی درجې ته رسېدلی خلکو موږ او تاسو هغه ته نه یو خو چې دا خپل ژوند خو داسې تېر کړو کم از کم چې دا خپل ګټل شو خپل سټل شو او خپل کاروبار شو چې دا د الله ذوالجلال د حکم مطابق خوشي که نه محترمو دې دنیا نه خو تلل دي دلته خو پاتې کېدل د هېڅ چا نشته دې کې خو که خان دی هم دی به یو څو ورځې پس ځي که غریب دی هم یو څو ورځې پس به تې ځي که بدماش دی هم یو څو ورځې پس به تې ځي که هغه هر څوک چې دی دې دنیا کې لږ غوندې پیریډ دی دې دنیا کې لږ غونته کې د یو څو ورځو یو څو ورځو له راغلي یو یو څو ورځو له راغلي یو همیشه دپاره به نه یو دا شیخ عبدالله شاه صاحب یو پیری داسې فرضي واقعه بیانوله وی یو ښار دی په هغې باندې چا بادشاهي نه کوله بادشاهي پې ځکه نه کوله چې هغوی به هغه خپل بادشاه کال پس سیند ته غورځو یو کال به پې بادشاهي وکړه نو کال چې به پوره شو نو بیا به یې کټ سره وتړه په پړي باندې بند په بند سره د کټه به یې سیند ته وغورځو نو هغې ملک بادشاهۍ ته هېڅوک نه و تیار یاره دی خو سړي باندې اول خو پې بادشاهي وکړي په اخر کې وجني او بیا داسې په ناترسه دغې وجني نو هېچا نو یو پېرې ته هغوی به بیا داسې کول هغه علاقه چې ونه هغې مخې ته یو لوی سیند دی په هغې باندې یو
پل دی لکه دا موټروی باندې چې پل دی په هغه پل به دی ناستو د شپې به ناستو څه کسان نو چې سهار وختي به ړومبی کس په دغه پل څوک تېرېده نو هغه به یې راونیسي بیا ته زمونږ بادشاه یې په زور به یې بادشاه کړ نو بس هغه به عجز کار خوښې وه که نه خو بادشاه به و چې څوک به بادشاه شو نه به پوه شي چې بس زما جلم راغی بس یو کال مې مزه ده کال پس به بیا غوپه کېږم یو سړی دی چېرته د غر لرې اوسېدونکی دی هغه دې ته خیال نه دی او خبر هم نه دی موبایل خو هغه وخت نه و نټ نه و دا پته خو چاته نه وه چې ګنې بادشاه د دی روک شوی دی بادشاه به نیسي هغه د شپې پښمني را روان شوی دی چې سهار وختي ورسم ښار ته او سودا به وکړم نو بس کډه به راوتړم نو چې څو لسو بجو ټایم کېږي ګرمي خورېږي زه به خپل کلي ته بیا راغلی یم خو چې د سهار بانګونو ټایم شو پل باندې ورتېرېده هغه یې راونیسو دک کړی زمونږ بادشاه وشو دی ورته د څه بادشاه ورته یې کشمکو راځه بوی ته او بس ورته یې کپړې وله ورکړې شاهي کپړې وله ورکړې ولام به ښه صفای که برابر یې که شاهي جامې ورته واغوستولې تاج وله په سر که په دې تخت باندې کېنو په سیټ باندې کېنو وی ته زمونږ بادشاه شوې د څه بادشاه شم وی بس بادشاه شوې مونږ دغسې کار کوو چې څوک په دې پل لومبی تېرېږي هغه مونږ بادشاه کوو ته زمونږ بادشاه شو ورته یې ښه خوشحاله خو ښه خو چې معلومات یې وکړي ګورې بادشاه شوې خو کال پس به یې سیند ته غورځئ ختموي به دې هم یا خدای پاکه دا دې څه ووایي سړی ډېر هوښیار و وی زه ځان له به څه غم وکړم ځان له به څه فکر وکړم دې کال کې دنده لګیا شه سیند نه پورې طرف ته د دې بادشاه نه پورې چې بله کومه علاقه ده چې دې بادشاه نه بار ده هغې ته ټول مال ورو منتقل کوي بس اډر یې کړی دی دا سیزه پله پلاني ځای ته وړئ دا پلاني ځای ته وړئ لکه زمونږ د ملک مشران چې مال لیږي نورو ملکونو بینکونو کې ږدي څومره هوښیار دي دکه شان هغه هم لګیا شو د نورو ملکونو د خپل ملک هغې لیږوي پلاني ځای ته وړئ اول ته یې کسان اخته کړل وي دې ځای داسې بلډینګ او داسې یو لوی محل یې جوړ کړ ډېر زبردست په کال کې دننه او چې څه ونو دلته نه خزانې وړې دا یاسې بس پاک جومات یې پرېښوده هېڅ شی پرې نه ښوده خو چې کال برابر شي که نه او دغه سیند باندې چې څومره ماڼګان وو هغوی یې زړې کښتۍ ته لرې کړې ویې سوځولې نوې کښتۍ وله ورکړه خیراتي وې دا ستاسو شوې دی باندې ځان له مزدوري کوئ خو یو کار به تاسو کوئ هغه سړي ته به غټ انعام ورکوم چې څوک کله دی ما سیند ته وغورځوي چې ړومبی ما هغه راونیسي چې ما ړومبی راونیسي هغه له به د غټ هغه له به یې دومره انعام ورکوم چې هغه به بیا وویني چې هغه له زه څه ورکوم هغه یې خو نوې کښتۍ هم ورکړې وي چې کال برابر شه دی کټ سره وتړل چې ویې تړل هلته یې بوته او سیند ته یې چې ور وغورځو که نه د شپې نه کښتو والا راغلي کښتۍ ودرولي یو وایي زه بس راغلو شه پې دی چې ده چې څه غوپه والا هغه یې بیا اوچت کړی کښتۍ کې کېنو بوی ته پورې ویسته خپل محل ته یې بوته چې څه مال دولت وا خو د وړو دلته دی وی بل بادشاه کو پسې بادشاه کې خزانه خو لوټ شوې ده خزانه کې اوس نشته خو هغه څه پاک کړي دي اوس پکې څه ګورې خو صرف یو تخت پاتې دی یو تاج پاتې دی نور خو څه شی نشته خو هغه څه وړي دي وی اوس په څه کوو وی اوس به دا کوو چې موږ له داسې هوښیار سړی په کار لکه دا چې هوښیار و دا خو عجیبه سړی و دا لا د غرو ورپسې لوړه ته یې وروره داسې کار چې زمونږ بادشاه ته وي او ته به یې اسین مین ته غورځول پکې نشته موږ له داسې هوښیار سړی په کار و لکه ته چې هوښیار یې دا فرضي واقعه ده دا کتاب کې نشته دا یو مثال دی عزتمندو دکه شان دې دنیا ته موږ یو کال له راغلي یو یو 2 کال له راغلي یو یو 3 کال له یا 4 کال له راغلي یو چې کال برابر شي بیا به موږ کټ سره تړي او موږ به وړي او هلته به هم سیند ته غورځوي قبر کې به هم ښخوي که چېرې ځان له دې انتظام کړی مخکې نه یې خزانې وړي دي مخکې نه دې محل جوړ کړی دی مخکې نه یې ځان له هلته کور جوړ کړی دی خو ډېره ښه ده مزه یې دي او بس بادشاهي درته میلاو شوه بادشاهي او داسې بادشاه شو چې همیشه دپاره بادشاهي او که نه چېرې مثال په طور دلته د مزې کال کې وکړی او اپله دې ځان له څه نه ولیږلي نو کټ کې لاړې او سیند ته یې وغورځولې غرق شو اوبو کې غرق شو دغه شان محترمو موږ یو څو ورځو له دلته راغلي یو یو څو ورځو له راغلي یو او هغه یو څو ورځې تېرېدو واله دي او بیا زموږ دې ځای نه تشکیل دی بل طرف ته تلل دي الله دې را سره د آخرت غم پیدا کړي او الله ذوالجلال زموږ ستاسو په حال رحم وکړي څومره ښکلي ښکلي خلک د خپلو سترګو مخکې تاسو ولیده چې دنیا نه لاړل رخصت شو څومره لوی لوی اکابر لاړل څومره لوی لوی اولیا لاړل څومره لوی لوی صحابه لاړل امام الانبیا فخر رسول تاجدار مدینه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د دنیا نه لاړ چې د هغه برابر نه وو نه شته نه به پیدا شي نه اسمان او ځمکې لیدلی و نه یې لیدلی دی نه به یې وویني داسې انسان
چې هغه الله ذوالجلال په خپله د هغه په قرآن کې په خپله صفت کوي او الله تعالی فرمایي چې ما ډېر ښکلی پیدا کړی دی. الله ذوالجلال په زلفو باندې قسم کوي او واللیل اذا سجا، خدای وایي قسم دی په هغه شپه تیاره چې کله خوره شي، مطلب ستا دا تورې زلفه چې په دې مخ باندې راخورې شي. والضحا واللیل اذا سجا، الله تعالی پې باندې سوګند کوي دومره ښکلی چې نه په شانو هغه هم دنیا نه محترم وتلی دی، دنیا نه الله تعالی رخصت کړی دی. یو څو ورځو له موږ راغلي یو، لږ احتیاط سره ژوند تېر کوي. الله دې ما تاسو ته عمل راکړي، دا خپله ګټه دا خپله سټه، دا خوړل دا هم په طریقه، دا ګټل دا هم په طریقه، دا نه چې زما پیسه چې زه ورسره څه کوم هغه به کوم. ستا نه ده یاره، ته چې دې تش تور لاس په دې که تا ځان سره 1 روپۍ وړه نو بیا به ستا ستا چټه ده. دا خو ته څوکیدار یې، څوک د مال څوک د جایداد، څوک د بنګلې، څوک د موټر څوکیدار دی، څوک د جونګړې څوکیدار دی. یو څو ورځې پس به ځې څوکیدار وې، او چې څوکیدار خپله ډیوټي وکړي نو ماښام مازدیګر کې ورته وایي بس وردي بدله که ستا چوټي شوه ده، نو چې کارخانې نه راوځي نو تالاشي ورله وکړي چې ته ځان سره ته کارخانې نه څه ونړي. دغه شان تالاشي بدله کوي، تخته باندې به یې دا خپل خلک اچوي، کپړې به نه بکسو کو باسي او که څه شی د سره پرېښوده. تا په ژوند کې ځان چاته نه دی ښولی، او زندګۍ کې دې ځان پټ ساتلی دی او بې پردې شي پردهدار د دې، چې ایام پې د کفن او غسل ورشي بې پردې شي پردهدار د دې دنیا. عبدالرحمن بابا وایي ډېر پردهدار وې، خو چې کله ستا باندې وخت راغی دا کپړې به لرې کړي او داسې به دې وګوري چې څه شی به در پورې پاتې نه شي، بربند خرخند به دې کړي، تالاشي به درله وکړي، تش تور به دنیا نه ځو ځان سره څه وړونه، دا زمونږ نه دی. ته وایه دا زما پیسه زما مال، ستا څه مال، ته به یې ځان سره وړې خو نه. نو عزتمندو دغه ځای ته چې ځو نو دغه ځای له به څه پکار وي، نو هغه به دا پکار وي چې موږ دا خپل ګټل هم په طریقه، خپل ژوند هم په طریقه، خپل اخلاق هم په طریقه الله راته د ژوند طریقه ښودلې ده، د ګټلو طریقې ښودلې ده، د خوړلو طریقې راته ښودلې ده. د ګټلو طریقې راته ښودلې ده، د سټلو طریقې راته ښودلې ده، د ګاونډ حق یې راته ښولی دی، د لارې حق یې راته ښولی دی. یاره موږ ته د حجرې حق ښولی دی، د جومات یې ښولی دی، د څاروي ښولی دی. داسې شی نشته چې زموږ په شریعت کې نشته. زموږ په دین کې صرف موز نه دی چې موز وکړه او بس عبادت وکړه. زموږ په شریعت کې الله تعالی وایي ما تاسو لپاره الیوم اکملت لکم دینکم، ما دله دین پوره کړو. نو داسې پوره دی چې هېڅ شی پکې پاتې نشته. نو دا خپل ژوند به صحیح تېرول غواړي، ښکلي اخلاق، ښکلې طریقې سره ګټل، ښکلې طریقې سره بیا سټل، ښکلې طریقې سره د پیغمبر په طریقه زندګي تېرول، بس پیدا به خوشحاله به یو. او که نه د خپل نفس دې ومنل، بس مړه 2 ورځې ژوند دې ډز ورکړه، نو ډز خو به ورکړې خو وروسته بیا ډېرې پریشانۍ، ډېر زیات به غمونه وي، ډېر زیات به الله تعالی فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، لږ غوندې وخاندئ خو ډېر به وجاړئ، بیا به ډېر وجاړو. الله دې ما او تاسو عمل توفیق را نصیب کړي، او الله ذوالجلال دې زمونږ او ستاسو آخره خاتمه کامل ایمان سره کړي. داسې یو وخت راغی چې د کشرانو په حال باندې خدای رحم وکړي چې دا به څه کېږي، څومره بد حال شو، دا څنګه چل دی، دا څه دي، دا کومه بېحیایي شوه، کومه بېغیرتي شوه، دا کومه حرامخوري شوه. الله دې موږ ته عمل توفیق راکړي. محترمو دعا وکړئ، ډېرو ملګرو دعا دپاره ویلي، دا دی راته ووایي ګڼو مریضانو دعا دپاره ویلي دي. نو دا تاسو ډېر ګڼ مخلوق راغلي په دې کې ډېر ښکلی پاک خلک دی چې زه دعا وکړم تاسو پې امین وایئ، کېدای شي د هغې خلکو الله تعالی پې ښېګړه وکړي. الله ذوالجلال دې زموږ ستاسو دعا قبوله کړي. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. یا الہ العالمین چې موږ سولو ستا عمل توفیق ور باندې راکړي، غلطي بې ادبي ګستاخي رانه شي خدای ته راته معافي وکړي. الله دا څومره خلک چې د جمع کې حاضر دی د دوی د ټولو د شریعت موافق حاجتونه برابر کړي. الله په کورونو کې، په مالونو کې، په اولاد کې، په رزق کې، په ځوانۍ کې، په عمر کې الله خیر او برکت واچي. او څومره د جمع کې مریضان دي، د محله کې مریضان دي، د کلي کې هر ځای هسپتالونو کې مسلمانان بیماران خدای څومره چې دي، خدای دا مرض خو ستا لوی نعمت او رحمت دی، خو موږ برداشت نشو کولی. الله د صحت په رحمت باندې بدل کړي. ټولو مریضان مسلمانانو ته الله کامل صحت ورکړي. خدای ما ته هم صحت راکړي او ټولو مریضانو مسلمانانو ته صحت کامل ور نصیب کړي. او دا اجتماع را روانه ده، دلته کې ختم نبوت اجتماع ده.
چې چا وس کېږي خامخا دې ته حاضري ولګوي. دا خاص د دې نسبت چې صرف او صرف نبي علیه السلام سره دی. دا د چا په نوم جوړه ده؟ دا د نبي علیه السلام په نوم جوړه ده. دا د چا په یاد کې ده؟ د نبي علیه السلام په یاد کې ده. دا د چا متعلق ده؟ دا د نبي علیه السلام متعلق ده. دا نه واده دی، نه ښادي ده، نه غم دی، نه څه دي، نه څه دي، صرف او صرف په دې نسبت ته چې نبي علیه السلام اخري پیغمبر دی او هغه نه وروسته بل پیغمبر راتلو والا نشته. نو په دغه نسبت دا اجتماع نو څومره چې وس مو کېږي نو دې کې خامخا حاضري ولګوئ، سبا نه به شروع کېږي. الله دې په خیر سره سر ته ورسوي. څومره میلمانه لوی لوی اکابرین علماو ته ډېر لوی لوی خلک را روان دي، په خیر او په خوشحالۍ خدای راولي، په خیر او په خوشحالۍ بیا واپس کړي. او دغه نور اجتماعګانې تبلیغ والا اجتماع ده، نور اجتماعګانې دین د خدمت دپاره الله ذوالجلاله ټولې کامیابې کې موږ چې ځان فقیران د دې پاک دین په خدمت کې شمار کې کلو مریضان مسلمانانو ته الله صحت ورکړي او خدای ټولو خلکو ته خصوصا زنانو ته حیا او د عزت زندگی نصیب کړي. او څومره وفات شوي مسلمانان دي، دا نن زموږ د چم کې د بنارس امیر صاحب د مور وفات ته الله ټول وفات شو مسلمانان ته مغفرت وکړي، الله ته ورته بخښنه وکړي. خدای زموږ د ټولو اخره خاتمه کامل ایمان سره کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.